مخکې مې نور کسان ولیدل چې د هغوی نوکونه د تانبې دي، تیره نوکونه دي او دا مخ پې ځان لګروي او دا سینه پې ګروي او دا وینې ترې روانې دي، خارښ پې لګېدلی دی او دا سینه او دا مخ ځان لشلی او دا ګری او خارښ پې لګېدلی دی. ما دا خو دا په غم اخته دی. دا څوک دی؟ دا هغه کس دی چې زکات نه ورکوي. خدای والا مال ورکړی زکات نه ورکوي. ورکوي زکات څوک؟ زکات څوک هم دی؟ مالدار لکه تعالی خدای مال درکو نو ته څلوېښتو کې 1 روپۍ نشي ورکولی او سره د دې نه چې پیغمبر فرمایي نو ورکه زکات دلې زیاتو نو پته به تر قیامت پر ورځ په زکات برته ان شاء الله العزیز یو جمعه بیان وکم ان شاء الله چې دا مال به د خدای د دې نه اجدها به جوړه کړي دې غاړه کې به درته واچوي یاخذ بالحزمته او ستا شونډې به تې نیسي دا وښکي به تې نیسي په دې به چکونه لګي دا مار وانا مالک انا کنزک زه ستا مال یې زه ستا خزانه یم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون د دې مال نه به د اور تختې جوړه شي او تعالی او پې داغونه میلاویږي ولې زکات نه ورکوي خدای مال نه دی درکړی نو چې در نه درکړی مه ورکوه او که درکړي ولې نه ورکوې او دلې زیاتوي که نه په زکات که زمونږ د مالدارو خلکو د سرمایهدارو په صحیح طریقه زکات ورکو زما قسم په خدای که زمونږ په دې معاشره کې اوږې پاتې شو تږې پاتې شو کونډه به سوال نه کوي یتیم به سوال نه کوي زکات څوک ورکوي زکات ورکوي د خپلو مالونو بچو دپاره او د ښځو دپاره او د خپلو نوسوالو وسو کړوسو دپاره ځان له آخرت مه خرابوه